نو یو صحابي دی ابو طلحه رضی الله عنه، د په ټول مال کې یو باغ و، دی ډېر خوښ و، مسجد نبوي ته مخامخ باغ او هغې کې یو ښایسته کویم و، بیروحا په نوم سره کویم کې و، نن سبا هغلته باب فهد دی، باغ ځای جوړ شوی، هغه باغ چې کوم د توسیع شوې ده مسجد، هغه باغ پکې ختم شوی. نو دغه باغ داسې باغ و چې نبی علیه السلام به کله کله چکر ور وهو، ښایسته باغ و، هلته به کېناسته، دمه به یې کوله او د بیروحا نه به یې اوبه څکلې، د اوبې خوښې وې د بیروحا د دوی. نو نبی علیه السلام ته د خدای رسوله زما محبوب مال دغه باغ دی، تاسو چې ته راځئ او دا مال چې کوم دی صدقه کو، تاسو ته مې حواله کړه چې څه په کوئ هغه پوه. نبی علیه السلام ته قبول، نو چې بیا چې قبول کړي بیا یې څه وکړه؟ ویل داسې کار دی چې دا به اوس وکړي، خپلو خپلوانو کې به یې تقسیم کړي. چا کې به یې تقسیم کړي؟ اقرباو کې به یې تقسیم کړي، تره زامنو کې او ورونو کې. نو دې نه پته ولګېده چې یو سړی صدقه کوي په چا دې وکړي. نبی علیه السلام د صدقه هم قبوله کړه، چا له ورکړه؟ خپلوانو کې بس هغې ته حواله کولې. عمر رضی الله عنه او فرمایل زما محبوب ترین یو روایت کې دا راځي ځمکه ده په خیبر کې، هغه مې چې کوم دی الله رضا ماني. نبی علیه السلام ورته ویل داسې کار وکړه، دا ځمکه ځان سره ایثاره کړه او چې د دې څومره پیداوار راځي هغه څه کوه؟ صدقه کوه. نو ځمکه ایثاره کړه او پیداوار به له څه کوه؟ نو شیزه به څه پاتې شو او صدقې هم جاري شو. دا بل تعلیم شو، تا لپاره یو پیداوار دی د یو څیز نه، هغې نه صدقه کوه. څیز به دې وي، مالک به هم وي او صدقه به دې هم جاري. او بل روایت کې وینځه راځي چې وینځه سوه محبوبه خوښې وه، بس هغه یې صدقه ازاده کړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې دا آیات واورېد، د ده یو وینځه وه، پارسیوانه وینځې وه او ډېره یې خوښه وه. څه وه؟ د زړه مینې ورسره وه. دا زما محبوب ترین مال دی، بس ازاد یې کړل. څه یې کړله؟ او بیا یې ویلې که نه چې دا مال بېرته واپس کېدلی، نو دا این زما بېرته ځان ته واپس کولی، بس ته څه خو نه یې واپس کومه.